حدیث مبارک کې راځي چې د چا لونه لکه ټولې لونه یې لونه ډیري دا سړی اکثر پریشان دی. معاشره کې هم خبره مشهوره ده وي په لونو کې پټ شو وي مشران زنانه وي خدای دې ولې زوی ورکړي وي په لونو کې پټ شو وي او دا سپیرتوب هم ګڼي چې لونه یې ډیري. د دواړو جهانو سردار فرمایي وایي څوک چې په لونو کې مبتلا شو چې تشې لونه وي یا یې ډیري لونه وي او دې په لونو کې مبتلا شو دې لونو له نفقه ګټي دی خو د لونو ذمہوار دی که نه نو دا زنانه نه دي خبر څنګه چې دی په دنیا کې په لونو کې پټ دی. نبی علیہ السلام فرمایي کن له سترا من النار دا لونه به د جهنم په منځ کې پرده کېږي دی به جهنم ته نه ورځي څنګه چې داسې په لونو کې پټې دا لونه به ستا د جهنم په منځ کې داسې پرده شي چې زموږ بابا به جهنم ته نه ورځي. شکر وباسه چې نن لونو کې پټې خیر دی تکلیف پي نفقه به ګټې خیر دی په دې صبر کوه داسې به د لونه د جهنم د اور نه پټې چې دنیا کې پټې موږ د دې نه خبر نه موږ ته پته نشته. او نبی علیہ السلام ګوتې داسې یو ځای کړلې داسې دا ګوتې برغې کړي وی کوم سړی چې د دوو لونو تربیت وکړو دا سړی او زه به د قیامت په ورځ داسې یو ځای وي دی به ما سره داسې یو ځای ولاړ چې د دوو لونو صحیح تربیت وکړه د دوو لونو تپوس یې وکړه.